نن زما مهمان خصوصي په جان فیش هوټل کې زما نن دا مهمان خصوصي دی. دا به نن ما سره یو ځای روټۍ خوري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلال جاجی انسانیت خدمتگار تاسو سره مخاطب دی. د شپې 10 بجې دا ماشوم باو کتو په دې ریسټورانټ کې ګرځي، هر چا ته ودرېږي، سوال نه کوي. یعنی د ورځې سکول وي، بیا مازدیګر ټایم د مدرسې سبق وي، ماسخوتن راځي نو دا ډوګر لوټې خرڅوي خو سوال نه کوي. د دې عمر تقریبا 5 سال عمر دی. مجبورۍ نه کوي، مجبوري ډېره بد شی دی. الله پاک د ټولو مسلمانانو باندې ورخي. خو زه دې خلکو ته نه پوهېږم چې په دې خلکو کې دومره احساس نشته. تاسو ته دا ماشوم ورته ورځي د خپل سودا دپاره، نو هغې څوک دا کباب ورکړي، دا تاسو کتی شئ نږدې راشئ دا خلکو ته وښیئ او دا ورته یو پیس ماهي ورکړي. نو داسې نه وایي چې راځه ماشومه ته موږ سره کښېنه چې نن خو ته په دې مړې خېټې روټۍ وخوري. د خلکو ضمیر مړ دی، د خپلې خېټې مني او بل چې مریا پروا نشته. دا احساس پکې نشته چې زما په کور کې هم داسې واړه واړه ماشومان دي، خپل بچی وګڼي ځان سره یې کښېنوي. نه، دا احساس چا کې نشته. په دې ریسټورانټ کې ما میان آرډر ورکړی، نو دا نن زما سپیشل میلمه دی. دا به نن ما سره په مړه خېټه روټۍ خوري. د ویډیو مقصد مې دا دی چې ځان کې لږ احساس پیدا کړي، په یو بل باندې ورحمېږي. دې مور و پلار ته زما دا میسیج دی، یو دانا چې نور څومره ماشومانان دي، ماسخوتن نفس دا ماشومانان بهر مه پرېږدئ. نن سبا حالات ډېر خراب، څه قطعي نه کېږي د ماشومانو سره. زه تاسو ته زباني نشم ویلی، تاسو به پوه شوي وئ. د خپل ماشومانو په خپله حفاظت وکړئ، په خپله خیال وساتئ. که ومه نه ساتلو دا ماشومان دا خو لویږي، نو دې به بیا تاسو کنټرول نه کوي. سبا به ستاسو ګریوان ته لاس اچوي. دا خبره یاد ساتئ. خو دا ویډیو ما سره اخره پرې وګورئ. نن زما مهمان خصوصي په جان فیش هوټل کې زما نن دا مهمان خصوصي دی. دا به نن ما سره یو ځای روټۍ خوري. والسلام.